فلسطین کې وبهېدل. کله چې برطانیه بیا له دغې علاقې نه وتله فلسطین کې د اسرائیل آباد کړ. اسرائیل د فلسطین خپل اوسېدونکي خپل قوم نه ده، دا د برطانیې د امریکې او د انګلینډ دغه انګریزان کې آباد شوي دي، حالانکې د فلسطین خپله ژبه عرب فلسطینیان هلته عرب اوسي، لیکن کوم اسرائیل چې هلته آباد دي هغه عرب نه دي، هغه د دغه یورپ نه راوړ شوي خلک د دوی آباد کړي. ځکه الله رب العزت اسرائیل ذلیل او خواره ګرځولي دي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې د قیامت تر ورځې پورې به تاسې باندې ذلت مسلط علیکم الذلة والمسکنة. الله رب العزت دوی باندې به ذلت همیشه مبتلا وي، لیکن دوی چې خپل عزت طلب کوي او خپل حکمرانی په دنیا کې غواړي د بل چا په مټ باندې د خپل مټ باندې په چا باندې حکمران نشي ګرځېدلی. لیکن ډېر هوښیار قوم، ډېر ذهین قوم ده. دوی د خپل ذهن او د خپلې هوښیاري په وجه سره په دنیا باندې حکمرانی کوي. د دنیا ټول معیشت، د دنیا ټوله میډیا د اسرائیلو ماتحت. دنیا کې څه څومره قوت په اسرائیلو کې د بل چا کې نشته د معیشت په لحاظ سره، لیکن د تعداد په لحاظ سره بني اسرائیل ډېر کم. یو بني اسرائیل دی چې الله رب العزت قرآن مجید کې هغو تذکره کړی، هغه ځان ته خلک دي، د موسی علیه السلام قوم. لیکن دغه موجوده اسرائیل دا انګریزان، دا موجوده اسرائیل دا د امریکې او د برطانیې او د انګلینډ پیداوار ده. دغه د الله رب العزت دشمنان. دغه اسرائیل چې کله 1900 تقریبا 47 دور راغی، فلسطین قبضه کې راغی برطانیې په دور، بیا چې برطانیې وتله 1948 دغه اسرائیل آباد کړ. اسرائیل او فلسطینیان په خپل منځ کې کش او ګریوان. بیا اقوام متحده دغه فیصله وکړه چې دغو په منځ کې د دغه ملک تقسیم شي، نیم ملک د اسرائیلو ته ورسي، نیم ملک د فلسطینیانو ته ورسي. لیکن فلسطینیانو دغه خپله خبره نه ورسره منله، علاقه دې موږ ته څرنګه د اسرائیلو ته ورکړه، لیکن د اقوام متحده او د امریکې او د برطانیې په زور باندې هغه علاقه اسرائیلو ته حواله شوه. اسرائیل د تعداد په لحاظ سره ډېر کم و، لیکن فلسطینیان زیات وو او فلسطینیانو ته کمه علاقه میلاو شوه. دوه تقسیمه شول، دلته هم فلسطینیان یو د غزې علاقه میلاو شوه، یو د فلسطین په دا بل سر کې شو. لیکن نن سبا چې کوم بربریت ظلم شروع کړی هغه په غزه باندې، هغه یوه پټۍ ده، یوه علاقه ده وړه غوندې چې په هغه کې مسلمانان آباد دي، هغه کې د حماس هغه یو ګروپ د مجاهدینو آباد ده، او نور مسلمانان د هغو سره همدرد مسلمانان د هغو سره میلاو شوي په هغه علاقه باندې د مسلمانانو د کفر په دې علاقه باندې جنګ شروع